خالي په ځای نه پرېږدي. په د پیښور د اسلام آباد په منځ کې بیا ضلع هم نشي شمارلی، بیا پکې 15 ضلع ټکر هم لګولي. د تېر څو میاشتو نه زموږ صوبې کې د امن و امان صورتحال ورځ تر ورځه خرابېږي لګیا دی. خاص کر زموږ جنوبي اضلاع، بیا ملکان ډیویژن، او زه خو به ووایم چې ایون پیښور چې دی او د هغې ارد ګرد او خاص کر د مرج ډسټرکټ چې دی دا ټول دې وخت کې څه ښه صورتحال نه دی. بیا خاص کر په کرمه کې چې څه کېږي لګیا دي د هغې هم څه ښه اثرات نه دي. نو په دغې حوالې سره زموږ خو د ډېر مودې نه دا اواز هم اوچت و چې دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. نو په دغې حوالې سره زه دې ته یو خوشاین قدم وایم چې کم از کم هغې طرف ته په هغې ایشو باندې کېناستل. بیا چونکې دا ایشوز د افغانستان سره هم تړلي دي، د دې دواړو ایشوز باندې داسې کېناستل او انپوټ اخیستل زه دې عمل ته یو ښه په نظر سره ګورم. زه دا غواړم چې اوس پکار شي دا عمل جاري وساتل شي او د ایشوز باندې چې کم کنسنسس ډیولپ کېږي، چې کم کنسرن خلکو شو کو، نو هغې باندې څه نه څه د هغې نتایج هم ورغوتل پکار دي. دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی. یو طرف ته دغه اجلاسونو کې د امن و امان لپاره، بل طرف ته په صوبایي حکومت باندې دا الزامات او تورونه هم لګېږي چې دوی چې دغه ترهګرو سره لینکونه دي، ایون چې کوم د دوی ترجمان دی هغوی دغه بیان ورکړی دی چې مونږ زه په افغانستان کې ما چې دی نو جنګېدلی مې ما جهاد هم کړی دی. یو طرف ته دغه خلک ناست دي، بل طرف ته دوی د امن و امان لپاره دغه کوي. دغې ته به کوم نظر ګورئ؟ ګورئ، یو خو ذاتي په چا باندې داسې الزامات موږ دغه نه کوو، دا د هغوی خپل دغه دی او د هغوی خپل ایکسپلینیشن دې ورکوي. څو پورې چې دغه دی موږ دا ګڼو چې دا ذمواري د مرکزي حکومت هم ده، دا ذمواري د صوبایي حکومت هم ده او دا ذمواري د دفاعي ادارو هم ده چې خلکو له تحفظ ورکړي او دغې باندې پکار دی چې عمل دی وشي. سکندر خان، تاریخ کې په لومړي ځل داسې دا موږ یو ډېر ښه تاسو خپل تقریر کې هم ذکر وکړو چې آرمي چیف پښتونخوا ته راځي، قام پرستو ډلو مشران ځان سره کېنوي، د هغوی نه مشاورت کوي ورسره، مشورې ته اخلي چې دوی نه بغیر دلته امن دغه ده. آیا سیم چې دې صوبې دي هغه شانتې وکالت وکړی شو؟ دغې نه موږ خبر شو چې د اجلاس نه وتښتېد او لاړ او بار ووت او بیا راغی. الف خان صاحب، دا کوم طرف ته چې تاسو اشاره کوئ، زه دا ګڼم چې د بعضې خلکو طرفه هغه سیریسنس نو چې کوم ښکاره کول پکار وو. دا یو عام اجلاس و او تپوس د هغې خلکو نه وکړئ چې د هغوی وینه توی شوې ده، د هغوی کم چې هلته کې تکلیف نه تېرېږي لګیا دي، هغې خلکو نه د هغې دغه ته کتل پکار وو او دې کې هغه سیاسي دغه نه بالاتر کېدل پکار وو. بدقسمته نه بعضې خلکو هغې باندې هغه شانتې عمل ونه کړو، خو موږ دا ګڼو چې پکار دا ده چې دا کوم فوکس بل ورځ ښکاره شو چې اوس دا فوکس همداسې قایم پاتې شي چې دې ایشو باندې توجه ورکړی شي او دې کې نور سیاست چې دی هغه دې ونه کړی شي. پښتنو ډېره وینه توی شوه، نور نه غواړو چې نوره وینه توی شي. اخري پوښتنه دې ده کوو، پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی نو د کرپشن خلاف کله د دوی هغه دغه سلوګن یو پکې دا د پاکستان تحریک انصاف چې دی نو کرپشن به ختموي. بل ورځ موږ یو بیان وکړو چې نشونما یو کیس کې په هغې کې چې دی نو کرونو روپۍ هغه باندې شوي دي. دغې ته په کوم نظر ګورئ؟ دا د عوامو سره زیات خټک صاحب کم به یادو د دي په پوسټینګ ټرانسفر باندې پیسې اخیستلې کېږي، په اپوینټمنټ باندې پیسې اخیستلې کېږي. ما خو تاسو ته وویل چې هغه نورو باندې دغه بره دغه کړو چې اوس د کور الاټمنټ هم چې دی یو سرکاري کور الاټمنټ چې دی په هغې کې 20 लाख روپۍ غوښتلې کېږي. نو زما خیال دی بیا دا نشونما دغه شو، دغه شانتې هیلث کې نور دا ډېر څه دغه دي. نو زه خو نه پې پوهېږم چې آیا دوی ته دا اړو څه ښکاري نه او دا زمونږ د صوبې سره دا دوی څه کوي لګیا دي. وینو داسې ځای په ځای چېرته سړکونو افتتاحګانې هم کوي که نه، خو موږ خو نه دي کړی چې په اولمپیا ته پړ میله دی او د شپې جي بورډونه لګوي. نو دغې ته په کوم نظر ګورئ چې دوی دا دلته کې سړکونه نه کوي؟ ګورئ، د 10 میاشتو کې خو تاسو لاړ شئ او هر چا نه تپوس وکړئ کوم ځای کې ترقیاتي عمل چاته ښکاري ښکاري شي. زما خیال دی هغه مخکې به څه نه څه کار خو به کېدو.
کرپشن به هم پکې و نه و زه دا نه وایم ډېر دغه خو څه آن ګراوند به خلکو ته څه ښکاره کېدل اوس خو زما خیال هر څه په کاغذونو کې کېږي او په دغه کې نشته زما خیال دوی لپاره دا سوشل میډیا زیات اهمیت لري نو بس دوی دا خیال چې سوشل میډیا باندې سره راتله پکار دي او بل آن ګراوند دغه چې دی هغه دوی لپاره اهمیت نه لري سکندر خان یو اخیرنۍ پوښتنه لا پیسې شانتې 9 مای هم راله دغه 24-25 باندې بیا دوی کارکنان راوپاروي کارکنان اسلام آباد ته بوځي احتجاج وکړي په ځای باندې پرېږدي چونکې دوی سره چې کوم وکلا دي هغه عدالت ته پیش کېږي هم نه دا نن چې کوم دغه ونه دي کې د وکیلانو څه ډېر کوتاهي خالي په ځای نه پرېږدي په د پیښور د اسلام آباد په منځ کې بیا ضلع هم نشي شمارلی بیا پکې 15 ضلع ټکر هم لګولي پکار دا وه چې که دوی واقعي په خپل د کارکنانو باندې رړۍ خوږېدې پکار چې د هغوی کیسونه چې دی کم از کم صحیح طریقې سره دوی دغه کولي او زه دا ګڼم چې دوی په پریس کانفرنسز او د سوشل میډیا باندې خو خبرې اوچتوي خو چې کوم اصلي فورم دی چې عدالت هلته کې هغه شانتې توجه نه ورکوي لګیا دي دا به دوی ته مشوره وي چې خپل لیګل ټیم چې دی هلک نور مضبوط کړي